نن محترمو یکم شعبان دی او د یکم شعبان ډیر زیاته زوروره وظیفه ده. صرف تاسو څلور رکعاته نفل په دې طریقه باندې وکئ. څومره حاجات ستاسو دي الله پاک به لازمن پوره کوي. که دغه حاجات د رښتې وي، د محبت وي، د پیسو وي، د رزق وغیره وي، دغه رنګې که تاسو دا وظیفه کوئ د مشکلاتو نه د بچ کېدو لپاره یا د حل کېدو لپاره، انشاءالله العزیز څومره جمله مشکلات دي ستاسو ټولو دا به ټول الله پاک محترمو دا به ختم کړي. نن یکم شعبان دی او دا ورځ ډیره زیاته د کمال ده، ډیره زیاته عجیبه ورځ ده. او دا وظیفه چې محترمو څوک پکې وکړي، الله پاک د انسان د پیسو نه د دولت نه مالا مال کوي. هر قسم حاجت الله پاک د انسان د پوره کوي. صرف 15 منټه وظیفه ده، دغه نفل دی، دا تاسو کوي، دا به ستاسو ژوند بدل کی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې. الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول حاجتونه د پوره کړي. زمونږ او ستاسو ټول مسائل او مصائب دې الله پاک ختم کړي. الله پاک دې بیمارانو له شفای کامله عاجله ورکړي. څومره کسان غریبانان دي الله پاک د هغوی د رزق انتظام دا وکړي. نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده او کوم نفل دی د یکم شعبان سره محترمو تعلق ساتي. په یکم شعبان هم کولی شي، په دویم کولی شي، په دریم شعباني دام کولی شي. ډیر زیاته بهترین اثر او ډیر زیات بهترین رزلټ یې محترمو. چې هم دا وظیفه کړې ده نو امیده شوي نه دي. الله پاک خامخا د خلکو له حصه کړې ده. نو که تاسو هم داسې یې چې ستاسو مشکلات دي، ستاسو حاجات دي، پریشانی دي، د رزق مسله ده، د پیسو مسله ده، د کاروبار د دیاړۍ مسله ده، د دکان مسله ده، دغه رنګې ټینشن دی، جمله څومره حاجات دي یا دغه رنګې څومره مشکلات دي، د ټولو د حل لپاره تاسو دا وظیفه هم نن وکئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو په ژوند کې دا محترمو رڼاګانې دا به راولي. د ژوند د بدلیدو وظیفه ده، په خپله هم وکئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. وظیفې ترتیب او طریقه کار دا دی، که تاسو نن دا وظیفه کوئ یا بیګا شپې له کوئ، بل سبا کوئ، نو داسې ټایم کې دا وظیفه کوئ چې هغه ټایم کې نفل دا کیږي. مطلب د نور راحتو ټایم نه وي، د نور پرېوتو ټایم نه وي، د زوال ټایم نه وي. لکه څنګه چې 11 بجونه د 12 پورې دا کم ټایم دی، دغه ټایم نه وي. داسې ټایم وي چې ټایم کې نفل دا کیږي. نو تاسو به چاردام وکئ، ښه مزېدار. بعضې وخت کې موږ چاردام وکړو، خو زمونږ هلته کې چاردام صحیح نه وي، ځکه چې هلته کې موږ څنګه استنجا وکړو، تشمیتیازې وکړو او دې خوا راپاسو بیسن ته یا بمبې ته چاردام وکړو، چې موږ زو مسلې پورې نو زمونږ نه خامخا ساس کېدای شوي بیا. نو لومبې صحیح اودسه وچول، بیا د هغې نه بعد چاردام کول. چې کله مطمئن شو چې اودس اوچ شو، بیا چاردام وکړه. نو چاردام وکړو، ښه په صحیح طریقې باندې مسواک هم پکې وکئ. بیا د هغې نه بعد به تاسو راشئ مسلې ته، بیا به راشئ او مسله باندې به ودرېږئ او د 4 رکعاتو نفل نیت دا به وتړئ. عام چې څنګه موږ نفل کوو دقه شانتې نفل دا به تاسو شروع کئ. نو سرنامو شروع کړئ، سبحانک اللهم بحمدک، ورپسې به تاسو سورة الفاتحه ووایئ. بیا به د هغې نه بعد تاسو کو سورة الاخلاص وایئ یا بل صورت وایئ، بالکل دا پکې ویلی شي. دا چې کله تاسو سورة الاخلاص پوره کئ نو رکوع به وکئ. بیا د رکوع نه بعد به تاسو سمع الله لمن حمیده، بیا به د هغې نه بعد سجده وکئ. نو تاسو به په سجده کې 21 پیرې به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم 21 پیرې به تاسو په سجده کې درېمه کلمه ووایئ. 21 پیرې مې ویلې، که د هغې نه مخکې سبحان ربي الاعلی وې، که وروسته وې، دا ستاسو خوښه ده، خو دا کلمات پکې 21 پیرې د پوره کړئ. لومبی رکعت شو،
د دویم رکعت په سجده کې به بیا وي یو شپېرې به کې درېیمه کلمه وي یوه قاعده وکړي بیا به د هغې نه پاس پابسې او درېیم رکعت چې کله ته الحمد وي ورپسې صورت وي د صورت پسې په رکوع ده نو رکوع کې به یو شپېرې تاسو درېیمه کلمه ووایئ رکوع کې مې ویله بیا د هغې نه بعد رکعت پوره شو بیا څلورم رکعت کې په رکوع کې به بیا تاسو درېیمه کلمه ووایئ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم په قلاري وایي تادي ځکه مه کوئ چې ستاسو به ډېر زیات هټ هټ کارونه کېږي دغه مو شو بیا د هغې نه بعد کله تاسو سلام وګرځوئ نو 11 پیرې به درود شریف ووایئ چې کله تاسو 11 پیرې درود شریف دا وویلې بیا به د هغې نه بعد یو څلوېښت پیرې درېیمه کلمه وي بیا به د هغې نه بعد 11 پیرې درود شریف وي او بیا به خپله جړه فریاد دا به الله پاک ته وړاندې کړي ریزلټ د په تاسو باندې دی چې څومره په ترتیب باندې تاسو دعا وکړله څومره په عاجزۍ باندې مینت باندې تاسو دعا وکړله انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو دعا رد کوي نه ستاسو دعا به لازما محترم الله پاک دا به قبلوي ځکه الله پاک ډېر زیات بخښونکی دی مهربانه دی د خپلو مخلوقاتو ته ګوري چې څنګه دي څه غواړي په کم ټایم کې دله څه پکار دي الله پاک محترمو په هر څه باندې دا پوهېږي نو تاسو به خپل حاجت داسې الله پاک ته ور وړاندې کړئ چې دې نه غیر زموږ اډو ګزاره دا کېږي نه نو کرم نانفل وکړل د هغې نه بعد بیا تاسو دعا وکړله نو بیا په دغه ورځ باندې تاسو لږه غوندې صدقه ورکړئ کلي کې یا علاقه کې غریبانان وي یا دغه رنګې کونډې وي دغه وس نه کېږي بس خپل وس مطابق چې څونه پیسې مو ورته ورکولی شي لږې ورله ورکړه نو ستا وظیفه مو شوله ورسره صدقه مو شوله تا په دې آیت باندې عمل وکړو ان تنصروا الله ینصرکم که تاسو د الله پاک د دین امداد وکړو الله پاک به ستاسو امداد وکړي بیا موږ به صدقه وکړو بیا به الله پاک بیا سړی نازلوي موږ څه کوو الله پاک دې څه وکړي نو بیا زه به څه وکړم نو بهتره خبره دا ده چې مخکې نه موږ صدقه ورکړو الله پاک به انشاءالله العزیز حقه شانته کوي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته الله پاک هم ټول مشکلات ختم کړه الله پاک هم ټول حاجات دا پوره کړه څومره چې څوک مالی مشکلاتو کې ګیر دي جاني کې ګیر دي الله پاک دې ول ټول مشکلات دا ختم کړي څونه بیماران دي الله پاک دې ټول بیمارانو ته صحت کامله دا ورکړي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته